डू एट बाय योर सेल्फ. د डू एट बाय योर सेल्फ مطلب دا دی چې دا کار پخپله وکړه، یعنی دا پخپله وکړه. رایټ ایٹ باي یور سیلف دا پخپله ولیکه. فار ایگزامپل که زه ویم چې دا خط پخپله ولیکه، رایټ ایٹ باي یور سیلف یعنی دا پخپله ولیکه. لرن ایٹ باي هرټ. د لرن ایٹ باي هرټ مطلب دا دی چې دا زبانی یاد کا، یعنی دا په یادو زده کړه. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې دا څیز په یادو یاد کړئ، یعنی زبانی زده کړه، نو بیا د تاسو بالکل د دې لپاره په انګلیش کې ویلی شئ لرن ایٹ باي هرټ. always speak the truth. د always speak the truth مطلب دا دی چې همیشه رښتیا وایه. I always speak the truth. زه همیشه رښتیا وایم. I always speak the truth مطلب دا دی چې زه همیشه رښتیا وایم. He always speaks the truth مطلب دا دی چې هغه همیشه رښتیا وایي. He always tells a lie مطلب دا دی چې هغه همیشه دروغ وایي. He always speaks the truth مطلب دا دی چې هغه همیشه رښتیا وایي. او د he always tells a lie مطلب دا دی چې هغه همیشه دروغ وایي. ګرانو کتونکو د رښتیا ویلو دپاره تاسو په انګلیش کې استعمالولی شئ speak، یعنی د رښتیا ویلو دپاره په انګلیش کې استعمالیږي speak، او د دروغ ویلو دپاره په انګلیش کې استعمالیږي tell. don't tell a lie مطلب دا دی چې دروغ مه وایه. فار ایگزامپل تاسو ته د یو خبرې آلریډي پته وي، تاسو ته د یو څیز آلریډي معلومات وي، او بیا تاسو ته یو بل کس دروغ وایي چې نه نه دا خو داسې نه و شوی او دا بل شانې شوی، نو بیا په دغه وخت کې تاسو بالکل ویلی شئ don't tell a lie. د don't tell a lie مطلب دا دی چې دروغ مه وایه. be careful. د be careful مطلب دا دی چې خیال کوه. ستاسو یو ورور، یو مشر، یو بل څوک چېرته روان وي، لا څه خبرې کوي، خو تاسو هغه ته په پښتو کې ویل غواړئ چې خیال کوه، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي be careful. خیال کوه یا احتیاط کوه. right now. د right now مطلب دا دی همدا اوس یا هم په دې سات، یعنی چېرته ستاسو په چا باندې قرضه وي او تاسو ته هغه وایي چې یو هفته پس به زه ستاسو پیسې واپس کړم. دا یو اگزامپل دی، او تاسو ورته ویل غواړئ چې نه زما پیسې به اوس په دې ساعت باندې واپس کړې، نو بالکل هم په دې ساعت یا همدا اوس. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي right now. do it right now. دا کار وکړه do it right now. دا په دې ساعت وکړه. فار ایگزامپل تاسو ته چا یو کار در سپارلی وي او هغه بیا تاسو ته وایي چې do it right now. دا په دې ساعت باندې وکړه، یعنی دا کار په دې ساعت باندې وکړه. complete it right now. د complete it right now مطلب دا دی چې همدا اوس دا مکمل کا. فار ایگزامپل هوم ورک وي، لا د کور بل څه کار وي، یو بل څه کار وي مثلا، او تاسو ته څوک وایي چې complete it right now، نو بیا دې مطلب دا دی چې همدا اوس دا مکمل کا. test it. د test it مطلب دا دی چې دا وسکه. فار ایگزامپل څوک پخلی کوي، څوک څه پخی او تاسو لا څه څیز درکړي چې دا وسکه، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي test it، یعنی دا وسکه. what happened. د what happened مطلب دا دی چې څه چل وشو. فار ایگزامپل تاسو یو ځای ته ورشئ، خلکو یو ویمه شروع کړې وي، نو بیا په دغه وخت کې تاسو د هغو نه تپوس کولی شئ what happened. د کومې مطلب چې دی څه چل وشو. what happened to you. دا په تا څه چل وشو. what happened to you. دا په تا څه چل وشو. فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری وي او هغه په دغه ټایم کې غلطیانې شروع کړي، لا دروغ شروع کړي، یو کار هغه ښه سم کولی شي خو هغه نه په هغه ټایم کې هغه کار روان شي، لکه مطلب ګډ وډ شي، نو بیا په دغه وخت کې تاسو بالکل هغه نه تپوس کولی شئ what happened to you، یعنی دا په تا څه چل وشو. gave me. د gave me مطلب دا دی چې ماله راکه یا ما ته راکړه، خو دا به gave me نه وایي، دا به ډایرکټ وایي gave me، یعنی ماله راکه. gave me 10 rupees. gave me rupees. gave me your mobile وغیره وغیره. what's this یا what is
this مطلب یې دا دی چې دا څه څیز دی. فار ایگزامپل ستاسو په لاس کې لا تاسو سره یو څیز در سره لا د بل چا سره یو څیز ور سره او تاسو هغه نه پیژنئ نو تاسو ته په دغه ټایم کې بالکل پوښتنه کولی شئ تپوس کولی شئ واټ از this یا واټس this او بیا ورته تاسو دا هم ویلی شئ شو می. د شو می مطلب دا دی ما ته راوښیه. شو می ما ته وښیه لا ما ته ښکاره کا. واټس and your hands the what is and your hand یا words and your hand مطلب دا دی چې ستا په لاسونو کې څه دي یعنی ستاسو چې په دې لاس کې دا در سره دي دا څه دي. که چېرته تاسو د هینډز نه ایس لرې کوئ تاسو دا ووایئ what is and your hand نو بیا صرف مطلب دا دی چې ستا په لاس کې څه دي. خو که چېرته تاسو ووایئ what is in your hands نو بیا مطلب دا دی چې ستا په لاسونو کې څه دي. listen to me د listen to me مطلب دا دی زما خبره واوره. listen to me listen دا LISTEN listen دا ویل کېږي خبرو ته یا خبرې ته. خو یو بل listen دی LESSON listen هغه سبق ته ویل کېږي. کمی کې چې ډبل اس راغلی دی هغه سبق ته ویل کېږي. کمی کې چې یو اس راغلی دی یعنی LISTEN listen دغه خبرو ته ویل کېږي. listen to me زما خبره واوره. I know د I know مطلب دا دی ما ته پته ده. فار ایگزامپل تاسو څوک یو خبره وکړي چې په هغه پلانکي ځای کې خدا چل شوی دی یا په هغه پلانکي سکول کې خدا چل شوی دی لا داسې بل څه خبره درته وکړي او تاسو هغه ته وایئ چې ما ته پته ده نو د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي I know. خو که چېرته څوک د پاسټ په باره کې د تیر شوي وخت په باره کې خبره کوي نو تاسو ورته بیا داسې نشئ ویلی چې ما ته پته ده. تاسو به ورته بیا وایئ I knew د I knew مطلب دا دی ما ته پته وه. I know د present sentence دی simple present tense یعنی ما ته پته ده او د I knew او I knew د simple past tense sentence دی او مطلب یې دا دی چې ما ته پته وه. I already know مطلب یې دا دی چې ما ته د مخکې نه پته ده. already مطلب دا دی د already معنی ده د مخکې نه. I already know ما ته د مخکې نه پته ده. خو که چېرته تاسو ووایئ I already knew نو بیا مطلب دا دی چې ما ته د مخکې نه پته وه. do you know آیا تا ته پته شته. فار ایگزامپل تاسو یو نوی خبر اورېدلی وي د یو نوي څیز په باره کې تاسو ته پته لګېدلی وي او تاسو د خپل ملګري نه لا د بل چا نه تپوس کوئ چې do you know آیا تا ته پته شته نو که هغه ته چېرته پته وي نو بیا به تاسو ته ووایي I know کومه چې مونږ مخکې زده که. خو که چېرته هغه ته پته نه وي نو بیا به تاسو ته په جواب کې وایي I don't know یا I do not know مطلب یې دا دی چې ما ته پته نشته. او که چېرته هغه وایي چې ما ته لا څه کې چې هیڅ چا ته هم پته نشته نو بیا هغه دا هم ویلی شي no one knows د no one knows مطلب دا دی چې چا ته هم پته نشته. I don't know ما ته پته نشته. no one knows چا ته هم پته نشته. خو که چېرته ووایي چې no one knew نو بیا مطلب دا دی چې چا ته هم پته نه وه. no problem د no problem مطلب دا دی هیڅ خبره نه ده. no problem. stand up د stand up مطلب دا دی پاسه ودرېږه یعنی هله شابه پاسه ودرېږه. sit down د sit down مطلب دا دی لاندې کښېنه یا ښکته کښېنه. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې پاسه ودرېږه نو بیا به ورته په انګلیش کې وایي stand up. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ښکته کښېنه نو بیا به ورته په انګلیش کې وایي sit down. eat at د eat at مطلب دا دی دا وخوره. فار ایگزامپل تاسو سره یو ښه مزیدار څیز در سره وي او تاسو چاته ویل غواړئ چې دا وخوره لا تاسو یو مریض ته ویل غواړئ چې دا څیز وخوره نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي eat at یعنی دا وخوره. خو که چېرته بیا تاسو چاته ویل غواړئ چې دا وڅکه یعنی ستاسو سره اوبه در سره وي لا بل څیز در سره وي او تاسو چاته ویل غواړئ چې دا وڅکه نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي drink at. د drink at مطلب دا دی چې دا وڅکه. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ چې مونږ چې کله په پښتو کې خبرې کوو نو مونږ د چای څښلو دپاره هم
سکل استعمالو. مونږ د کولډ ډرینکس میډیسن د دې هر څه دپاره سکل استعمالو. خو په انګلیش کې د اوبو څښلو دپاره ډرینک استعمالیږي، د چای څښلو دپاره ټیک استعمالیږي، دغسې د پایو څښلو دپاره او د میډیسن د دې دپاره ټیک استعمالیږي. نو دې ته به پکې خیال کوئ. خو د ډرینک ایټ مطلب دا دی چې دا وڅښه.